بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د مونځ د ترجمې سبق نمبر 5 دی. ان شاء الله نن به مونږه التحیات وایو. د دې نه مخکې درسونو کې مونږه ټول د دویمې سجدې پورې او د الله اکبر پورې تکبیر پورې ټول مونځ ویلو. ان شاء الله نن مونږه التحیات وایو. التحیات دا التحیات چې دی که نه دا تحیتون نه جوړ شوی دی. تحیتون چې دی که نه دا څه ته وایي په دې ځان پوه کوي. دا تحیتون دا چې په اول ځل دوه کسان یو بل سره ملو شي که نه او یو بل ته کم په خیرالی وایي دعا سلام وایي هغې ته تحیه په عربی کې وایي تحیه. او التحیات نو دا د علامه آلوسی رحمه الله تفسیر روح المانی کې لیکلي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله ملاقات له اسمانونو ته لاړو او الله پاک سره بالکل آمنے سامنے بالکل مخامخ کې ناسته نو الله پاک باندې سلام ویلو. سلام څنګه دی؟ نو الله پاک ته سلام داسې نه دی چې السلام علیک یا الله، داسې نه. الله پاک ته سلام په دې انداز کې وي التحیاتو. نبی علیہ السلام فرمایي التحیاتو د ژبې ټول عبادتونه په ژبه چې موږ کم عبادتونه کوو، تلاوت کوو، مونځ په دې باندې ژبه باندې وایو، دغه شان ذکر اذکار کوو، درود شریف وایو، نور څومره ژبې سره چې د کم عباداتو تعلق دی نو هغه ټول ته التحیات وایي. التحیاتو د ژبې ټول عبادتونه لله خاص د الله دپاره دي، یعنی خاص د الله د رضا لپاره دي، د بل چا لپاره نه دي. د ژبې ټول عبادتونه تلاوت شو، ذکر شو، درود شریف شو، په مونځ چې ودرېږي او کم د مونځ الفاظ وي دغه ټول د دې سره دا ژبه خوځېږي که نه نو دقې ته د ژبې ټول عبادتونه وایي. نو التحیات لله د ژبې ټول عبادتونه خاص د الله د رضا لپاره دي، خاص د الله دي یعنی د ژبې باندې چې کم عبادتونه کوو موږ به صرف د الله عبادت په دې باندې وایو، به د بل چا به نه وایو. نو التحیاتو د ژبې ټول عبادتونه نو بعضو کتابونو والا لیکلي ټول قولی عبادتونه. قولی معنی چې په ژبه کم قول کیږي، قرار کیږي، وینا کیږي، نو موږ ورته ساده الفاظو کې وایو التحیاتو د ژبې ټول عبادتونه لله خاص د الله دپاره دي، خاص د الله د رضا دپاره دي. ژبه باندې چې موږ کم عبادتونه کوو په دې باندې صرف الله راضي کوو، بل څوک پرې نه راضي کوو. نو التحیات لله د ژبې ټول عبادتونه د الله دپاره دي، د الله د رضا لپاره دي. صلوات نه مراد ټول بدني عبادتونه دي. صلوات دا د صلات جمع ده. صلات مونځ ته وایي. نو مونځ کې چې انسان ودرېږي نو په دې کې د انسان دا ټول وجود استعمالیږي که نه. نو ګورئ الله اکبر وایي، لاسونه استعمال شو، سترګې استعمالیږي قبلې طرف ته، مخ قبلې طرف ته، بدن دا سینه د قبلې طرف ته، بیا لاسونه وتړي او بیا د هغې نه پس رکوع کوي، بیا رکوع نه واپس پاسي، سجده کوي، 2 سجدې کوي، بیا واپس ودرېږي، بیا دغه شانتې تحیات باندې کینی. نو دې ته بدني عبادت وایي. بدني یو د ژبې عبادت وي چې کوم ذکر اذکار تلاوت او په دې باندې مونځ ویلی کېږي هغې ته د ژبې عبادتونه وایي. صلوات ټول بدني عبادتونه که هغه بدن سره چې کم عبادت تړلی شوی وي، یعنی بدن چې په کم عبادت ستړی کېږي د مونځ باندې مونځ کې بدن استعمالیږي، په جهاد کې بدن استعمالیږي، په حج کې بدن استعمالیږي، دغه شان نور عبادات داسې بعض عبادات دي چې په هغې کې بدن استعمالیږي بدن، نو هغې ته بدني عبادتونه وایي. نو والصلوات معنا ټول بدني عبادتونه لله د الله د رضا لپاره دي. التحیات لله ټول د ژبې عبادتونه د الله د رضا لپاره دي، یعنی د الله راضي کولو لپاره دي. والصلوات لله والطیبات لله. نو دقه دا لله د ټولو سره بیا محذوف دی دلته کې او ورسره دغه کېږي. نو موږ وایو دا صلوات چې دی دا دلته کې معطوف دی او والطیبات هم په دغه باندې معطوف دی. نو والصلوات او ټول بدني عبادتونه کاغه حج شو، کاغه مونځ شو، کاغه جهاد شو، که نور داسې د جد و جهد والا عبادت شو خو چې د بدن پکې استعمالیږي، عبادت ته او بدن پکې استعمالیږي نو هغه صلوات کې شامل شو. والصلوات او ټول بدني عبادتونه. والطیبات د طیبتون جمع ده، او طیبات نه مراد ټول مالی عبادتونه چې کوم کې مال استعمالیږي، زکات شو، خیرات شو، قربانی شوله، دغه شانتې جهاد کې مجاهدینو له اسلحه
اغستل شو دغه شانته نور کم حج د حج لپاره داخلي کولی هغه کې پیسې استعمالېږي د حج لا تګ را تګ دی د هلته خوراکونه دي د هغې دپاره سړي مال هم استعمالېږي سړی خوراک کوي 2-3 ټایمه نو هلته هم پیسه لګېږي واپس چې راځي نو ټکټ هم اخلي نو په دې کې مال استعمالېږي نو طیبات دا ټول مالی عبادتونه شو زکات خیرات صدقات شو وظایف شو خلکو له وظیفه ورکوي یعنې څه د خپل وس مطابق ورسره ښېګړه کوي نو مالی عبادتونه لله د الله د رضا دپاره دي د الله راضي کولو دپاره دي والطیباتو او ټول مالی عبادتونه والطیباتو او ټول مالی عبادتونه نو دا نبی علیه السلام الله پاک ته داسې سلام وویلو التحیات لله دا د نبی علیہ السلام سلام دی الله پاک ته ٹھیک شو التحیات لله ټول د ژبې عبادتونه لله د الله د رضا لپاره دي والصلوات او ټول بدني عبادتونه هم د الله لپاره دي والطیبات او ټول مالی عبادتونه هم د الله لپاره دي ٹھیک شو دې ځای پورې نبی علیہ السلام سلام او فرمایلو اوس د دې ځای نه د دې ځای پورې دا الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته سلام کوي السلام علیک السلام سلامتیا دی وي سلام دی وي علیک پتا باندې کاپ معنا د نبی علیہ السلام ته خطاب دی چې پتا باندې السلام علیک الله پاک ګوره د دې ځای نه التحیات لله والصلوات والطیبات دا د نبی علیہ السلام سلام الله پاک ته په دې انداز کې ورته سلام وکړو اوس د دې ځای نه دا السلام علیک ایها النبی دا ورحمت الله وبرکاته دې ځای پورې ورحمت الله وبرکاته دې ځای پورې د نبی علیہ السلام د الله پاک سلام د نبی علیہ السلام ته نو الله پاک ورته اوس جواب ورکوي السلام علیک سلامتیا دی وي علیک پتا باندې ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم اے نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې دی زما سلامتیا وي ورحمت الله او د الله رحمت دی وي وبرکاته او د هغه برکتونه دی وي ٹھیک شو نو دې ځای پورې ورته بیا الله پاک سلام وویلو دا اوس الله پاک او نبی علیہ السلام آمنے سامنے یو بل ته مخامخ ناست دي بیا نبی علیہ السلام ورته څه فرمایي چې الله صرف په ما باندې نه ستا په ټولو نیکانو بندګانو دې هم ستا سلام وي په ما خو ستا سلام دی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته نو هغه وخت کې نبی علیہ السلام خپل امت هېر نه کو او نبی علیہ السلام وفرمایي السلام علینا السلام سلامتیا دی وي علینا په موږ ټولو باندې وعلى عباد الله او د الله په بندګانو په کومو بندګانو الصالحین چې نیکان دي د الله په نیکانو بندګانو باندې دې ستا سلام وي دا السلام علینا په موږ باندې دی سلامتیا وي د الله سلامتیا وي وعلى عباد الله الصالحین او د الله جل جلاله په نیکانو بندګانو باندې دی ستا سلام وي ٹھیک شو نو دا السلام معنا سلامتیا دی وي علینا په موږ باندې وعلى او په عباد الله د الله بندګانو الصالحین چې نیکان دي نو د الله په نیکانو بندګانو باندې دی ستا سلام وي نو دغه ځای پورې بیا دا نبی علیہ السلام ورته الله پاک ته فرمایي چې الله په ما باندې خو ستا سلام راغی دې ځای نه دا د الله پاک سلام دی دې ځای پورې ٹھیک شو او دې ځای نه بیا اوس د نبی علیہ السلام فرمایي وایي الله په ما باندې خو په موږ ټولو او زما په امت کې چې کوم تخیان پرهیزګار دي په هغه باندې ستا سلامتیا وي نو بیا علامه علوسي رحمه الله لیکلي دي او چې کله فرشتو دا الله پاک او د نبی علیہ السلام دا ملاقات ولید او دا د الله پاک سلام د نبی علیہ السلام سلام او طیبات پورې او بیا د الله پاک سلام په نبی علیہ السلام باندې او بیا پر ټولو د الله پاک په بندګانو نیکانو بندګانو باندې د الله سلام نو دا چې ټولو شو دا د فرشتو ولید نو تشهد ستوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد ورسوله دا بیا وی فرشتو سلام راغی وی هغه وی چې اشهد معنا زه گوی ورکوم اشهد زه گوی ورکوم ان د دې خبرې چې لا اله هیڅ څوک د عبادت لایق نشته الا الله سوا د یو الله نه نو دلته کې وګورئ دا په تشهود کې نه په تحیه چې سره کینی نو په هغې کې چې کله دې ځای ته ورسي اشهد ان دې ځای ته چې ورسي نو لا باندې به ګوتې اوچتئ دا سنت دی ښه نو د هغې ګوتې طریقه دا ده دا 2 ګوتې به رابندې کي او دا ګوته نه ده دا منځنۍ ګوته او دا مټۍ ګوته دا به یو بل کې داسې حلقه به کي او دا یوه د شهادت ګوته به اوچته کي لا اله باندې به اوچته کی الا الله باندې به راښکته کی نو دا سنت دی نبی علیہ السلام نه دا ثابت دی په حدیثو کې نو دا کول سنت دی او یو سنت ژوندی کول د 100 شهیدانو ثواب الله پاک ورکوي
نو بیا وای چې جبرئیل علیه السلام د الله د نبی علیه السلام سلام او بیا د الله جل جلاله په نبی علیه السلام او په نیکانو بندګانو سلامتیا دا ویل نو چې دای کله ولیدل نو اوس جبرئیل علیه السلام وای اشهد زه گوی ورکوم ان د دې خبره چې لا اله هیڅوک د عبادت لایق نشته، لا اله هیڅوک د عبادت لایق نشته، لا اله هیڅوک د عبادت لایق نشته الا الله بغیر د الله نه، سوا د الله نه، سوا د الله نه، بغیر د الله نه، بے د الله نه، الا الله دا درې وانه معنی کولای شي، بے د الله نه، د الله نه بغیر، د الله نه بغیر دا معنی هم کولای شي، د الا الله د الله نه سوا هم کولای شي، د الله نه سوا هیڅوک د عبادت لایق نشته، او دا معنی هم کولای شي سوا د یو الله نه هیڅوک د عبادت لایق نشته، بغیر د الله نه هیڅوک د عبادت لایق نشته. نو دا بیا وای او بیا وای واشهد او زه گوی ورکوم، واشهد او زه گوی ورکوم ان د دې خبرې چې بشکا محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله بنده دی، عبد معنی بنده او هو معنی د هغه، یعنی د الله عبده د الله بنده دی، ورسوله او د هغه رسول دی. ٹھیک شو. نو جبرئیل علیه السلام بیا د تشهد د الفاظ وی. ٹھیک شو. نو جبرئیل علیہ السلام سوی اشهد زه گوی ورکوم ان د دې خبرې چې لا اله هیڅوک د عبادت لایق نشته الا الله بغیر د الله نه، بغیر د یو الله نه، واشهد او د دې خبرې گوی ورکوم او زه گوی ورکوم ان د دې خبرې چې بشکا محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله بنده ورسوله او د هغه رسول دی. ٹھیک شو. نو امید دې په دې باندې به تاسو پوه شوي دا زموږ التحیات مو شو او تشهد مو شو. دې نه پس په انشاءالله مونږ درود شریف او بیا دعا او سلام دا به وایو، بیا په اخره کې بیا دعای قنوت وایو انشاءالله. امید دې په دې به پوه شوي یو ځل درته لفظي ترجمه بیا وایم. التحیات ټول د ژبې عبادتونه لله خاص د یو الله د رضا لپاره دي، خاص د الله لپاره دي، والصلوات او ټول بدني عبادتونه د الله لپاره دي، والطیبات او ټول مالی عبادتونه د الله لپاره دي. السلام سلامتیا دی وی، سلام دی وی علیکا پتا باندې ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم، ورحمت الله او د الله رحمت دی وی، وبرکاته او دغه برکتونه دی وی. ٹھیک شو. نو بیا وای السلام سلامتیا دی وی علینا په مونږ باندې، وعلى عباد الله او د الله په بندګانو باندې، کم بندګانو باندې الصالحین چې نیکان دي، د الله په نیکانو بندګانو باندې دیم ستا سلام وی. بیا تشهد د التحیات باندې د ناس ته چې کله التحیات ختم شي وعلى عباد الله الصالحین نو دغه نه پس بیا تشهد د دغه ته وای اشهد ان لا اله الا الله، اشهد زه گوی ورکوم، اشهد زه گوی ورکوم ان د دې خبرې چې لا اله هیڅوک د عبادت لایق نشته، لا اله هیڅوک د عبادت لایق نشته الا الله سوا د یو الله نه، سوا د یو الله نه، الا الله بغیر د یو الله نه، الا الله بغیر د یو الله نه. واشهد او زه گوی ورکوم، واشهد او زه گوی کوم یا زه گوی ورکوم ان چې بشکا محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله بنده دی، عبده د الله بنده دی، ورسوله او د هغه رسول دی، ورسوله او د هغه رسول دی. امید دې په دې باندې تاسو پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس ته اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.